واولئک هم المفلحون. دا دویمه جمله ده د آیت کریمه کې. علامه بیضاوی رحمه الله یو 15 مباحث ذکر کوي. اول بحث اسم اشاره دلته ولې مکرره شوه او واو عاطفه ولې راوړی شو، د دې څه حکمت دی؟ دا به ذکر شي کرر فیه اسم الاشاره نه. دویم بحث به هم ضمیر فصل باره کې وشي. ضمیر فصل کې درې فایدې به ذکر شي او ضمیر فصل متعلق به دوه مذهبونه ذکر شي. دا به وهم فصلون دې ځای نه ذکر شي. دریم د المفلح لغوي تحقیق به ذکر شي. والمفلح بالحاء والجیم الفائز بالمطلوب. سلورم بحث المفلحون کې د لام باره کې به دوه اقوال ذکر شي چې لام عهد دی کلام جنس دی. آخره کې به یوه تنبیه ذکر شي او په فرقه وعیدیه چې د آیت نه کم استدلال کړی دی د هغې استدلال او د هغې جواب به ذکر شي. اول بحث اسم اشاره ولې مکرر راوړه؟ مقصد خو علم پوره کېده چې داسې ویل شوي وی اولئک علی هدی من ربهم وهم المفلحون. نو دی جواب کوي کرر فیه اسم الاشاره. اسم اشاره دی کې مکرر راوړی شوه. تنبیها تنبیه ورکړه علا په دې خبره ان اتصافهم بتلک الصفات، اتصاف د دې خلکو په دغه صفاتو یقتضی تقاضا کوي د هر واحد من الاسرتین د امتیازاتو. دو امتیاز ذکر شو. یو امتیاز دا دی چې استقرار د دوی په هدایت او دویم امتیاز دا دی چې دوی ته فلاح ثابته شو. نو دا اولئک چې اول ذکر شوه اشاره دې خبرې ته وشوه چې دا استقرار علی الهدایت دا امتیاز چې دوی ته ورکړل شوی دی دا د دغې صفاتو د وجې نه ورکړل شوی. او دویم ځل بیا مکرر شوه نو اشاره دې خبرې ته ده چې دا فلاح دوی ته حاصل ده. د فلاح امتیاز چې دوی ته ورکړل شوی دا هم د دې صفاتو د وجې نه ورکړل شوی. یو پوه نستی یو پوه شوی. نو مقصد به دا شي چې استقرار علی الهدایت استقلالا دا ثابت دی د اتصاب د وجې نه چې دوی متصف بالصفات او فلاح دا مستقلا دوی ته ثابته ده د څه د وجې نه؟ د صفاتو د وجې نه. اسرتین تسنیه د اسرتون ده. اسره کله د ایتیسار په معنا سره ده، معنا یې د مختار غوره، او کله په معنا د ما یتأثر به سره هغه څه چې دی پې غوره شوی دی، هغه څه چې دی پې غوره شوی دی هغه استقرار علی الهدایت دی. یو هغه څه چې دی پې دوی پې غوره شوي دي هغه فلاح ده. ما یتأثر بهم دو څیزونه دي که نه، یو استقرار علی الهدایت دی او یو چې کوم دی فلاح ده. ما یتأثر به معنا هغه شی چې د هغې د وجې نه دته دا امتیاز ورکړل شوی دی. که چېرته اسرتون په معنا د ایتیسار سره شي نو بیا به اسرتون د مصدر صیغه شي، او که اسرتون د ما یتأثر به په معنا سره شي نو بیا به اسم شي.
دلته د اسرتینو نه مراد ما یتأثرو به دي. تاسې په دې پوه شئ. دویمه معنا مراد تنبیه ورکړی شوه په دې خبره چې اتصاب د دوی په دغو صفاتو تقاضا کوي د هر یو من الاسرتین د امتیازاتو. دا یو وجه ده. دویمه وجه وان کل منهما کاف فی تمیزهم بها عن غیرهم، او هر یو د دې دواړو نه چا استقرار علی الهدایت ته او یا پلا ده، کافی ده په دې کې چې دوی جدا شي په دې صفت سره د غیر نه، په دغه صفت سره چا استقرار علی الهدایت ته او یا پلاح ده، په دې باندې دوی جدا شي د نورو خلکو نه، هر یو مستقل شی دی. دا اولایکه ذکر امات کړ چې استقلال ته پکې اشاره وشي. ووسط العاطفو دا دفع د یو بل اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې دقه شان یو مضمون بل ځای کې هم ذکر دی. اولایک کالانعام بل هم اضل اولایک هم الغافلون. التم تک اولایک بیا معاد شوی د تکرار شی، الته حرف عاطف نه دی ذکر شوی. اولایک کالانعام بل هم اضل واولایک هم الغافلون واو نه دی ذکر شوی. دلته هم دقه شان مضمون دی. اولایک علی هدی من ربهم واولایک هم المفلحون. دلته واو را مات شوی دی. څه وجه ده؟ تاسې په دې پوه شئ. دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دلته جملو په منځ کې په مفهوم د جملتینو کې اختلاف دی. و څنګه؟ اوله جمله چې کومه ده تعلق د استقرار علی الهدایت سره دی، یو دا دنیوي امر دی، او دویمې جملې تعلق د فلاح سره دی، فلاح اخروي امر دی. نو اختلاف په جملتینو کې راغی، نو واو ضروري شو، عاطف ضروري شو. او الته اولایک کالانعام بل هم اضل څه معنا؟ دا کافران د څاروو په شانې دي، بلکې د دین هم بیکاره دي. څه معنا ده؟ غافل دي. څاروو په شان چې خو غافل دي، ورپسې بیا وایي اولایک هم الغافلون. نو الته مضمون د جملتینو یو دی، د شدت اتصال د وجې نه عاطف پرېښودل شي. پې پوه شوئ؟ ووسط العاطف عاطف په منځ کې راوړی شو د جملتینو اختلاف مفهوم الجملتین، ځکه مفهوم د جملتینو کې اختلاف دی. هاونه بخلاف قولی، په خلاف د دې قول چې اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. فإن التسجیل بالغفلة، ذکر تسجیل بالغفلت په دویمه جمله کې، والتشبیه بالبهایم په اوله جمله کې شی واحد یو شی دی. فکانت الجملة الثانیة، دویمه جمله مقررة للأولى، مقرره شوه، مؤکده شوه د اولې دپاره. فلا تناسب العطف، نو هلته عطف نه دی مناسب. پې پوه نه شئ تاسو؟ پې پوه شئ؟ وهم فصلون، دا دویم بحث دی د هم باره کې. دا هم ترکیب کې څه واقع شوی؟ دو مذهب دي پکې. یو مذهب دا دی چې دا هم ضمیر فصل دی، ترکیب کې هیڅ شی هم نه دی واقع شوی. او دویم قول دا دی چې دا مبتدا ثانی ده، المفلحون ورته خبر دی، او مبتدا سره د خبر نه دا خبر شو د و اولایک د دې دویم اولایک ده. پې پوه شئ؟ نو بیا په خبر مبتدا واقع شوی. خو چې فصل شي نو ضمیر فصل څه دپاره وړي؟ فایده پکې څه ده؟ درې فایدې ذکر کوي. اول وهم، دا هم چې کوم دی فصلون ضمیر فصل دی، درې فایدې دي پکې. اوله فایده یفصل الخبر عن الصفت، خبر جدا کوي د صفت نه. زید العالمو، العالمو خو صفت دی د زید که نه؟ پې پوه شوئ؟ زید المنطلقو، نو المنطلقو خبر دی د زید، خو پته نه لګېږي چې المنطلقو صفت دی د زید او که خبر دی، ځکه د زید العالمو په شانې دی که نه؟ دا فرق به په څه راځي؟ دا به په هم راځي. زید هو المنطلقو. اوس پته ولګېدله چې المنطلق صفت نه دی، ځکه د صفتو د موصوف په منځ کې خو فصل نه راځي که نه؟ پې پوه شئ؟ نو یفصل الخبر عن الصفت، دا یو فایده شوه. دویمه فایده ویؤکد النسبته، نسبت هم مضبوطی. نسبت د فلاح چاته شوی دی؟ اولایکه ته.
نو مضبوطی که موقت که ولی موقت که ځکه تکرار پکې راغی یو ځل هم تشو او بیا چې کوم دی اولایکه تش تکرار پکې راغی دریم وی بیدو فایده کوي اختصاص د مسند د مسند الیه پورې چې مسند خاص شي د چا پورې د مسند الیه پورې دا دریمه فایده شو اختصاص د مسند د مسند الیه پورې دا یو قول شو دویم قول او مبتدا یا دا هم مبتدا ده والمفلحون خبره جمله شوه والجمله خبر اولئک او دا ټوله جمله خبر د اولئک شو دا دوی قول شو المفلحون دا جمع ده مفرد مفلح دی او معرفت د جمع دا موقوف د معرفت د مفرد پورې ځکه دی د مفرد تشریح کوي والمفلح مفلح په ح سره هم راغلی دی او په جیم سره هم راغلی مفلج د دواړو معنا یوه ده څه معنا ده الفائز بالمطلوب چې مطلوب ته رسېدلی دا فا او لام چې په ابتدا کې راشي دا ماده چې هر ځای کې په معنا د چا معنا یوه ده چې شق دی فتحه ده کلاوېدل شی چې کلو شي نو سیري شي انفتاح کلاوېدل دا ماده ده نو دلته هم دا شان چل دی فائز بالمطلوب ته مفلح وای ولې ځکه د کامیابۍ لارې ورته وچوېدلې کلاو شي ورته وچاودېدې چوېدل پکې راله که نه ګورئ الفائز کانه الذي گویا کې دا مفلح هغه سړی دی ان فتحت له وجوه الظفر چې کلاو شوی دی دپاره طریقې د کامیابۍ وهذا الترکیب وما یشارکه دا ترکیب یعنی المفلحون او هغه څه چې مشارک دی د دې سره په پا و عین کې لکه فلق شو فلش شو فلا شو یدل علی الشق دلالت په شق کوي والفتح په فتح کلاووالي درې څلورم بحث المفلحون کې د الف لام کم یو الف لام دوه قوله دي یو قول دار چې د الف لام پکې احدی دی دویم قول دار چې الف لام پکې جنسي دی دې ځای پورې پوه شئ وتعریف المفلحین او تعریف د مفلحین یعنی الف لام په المفلحین للدلالت دې دپاره دی چې دلالت وکړي اعلی په دې خبره چې ان المتقین هم الناس متقین هغه خلق دي الذین بلغ کچې تا ته رسېدلي دي انهم المفلحون فی الاخره چې دوی کامیاب دي په آخرت کې ماهودي معلوم شي چې تا ته را رسېدلي دي که نه الف لام احدي شو اول اشاره یا پکې اشاره ده الی ما هغه څه ته یعرفو کل واحد چې هر سړی پیژني من حقیقت المفلحین حقیقت د مفلحینو پیژني و خصوصیات من خصوصیات پیژني بیا بل پلام جنسي شي که تاسې په دې پوه شئ که نه صحیح کوئ تنبیه پنځم بحث تأمل دې کې دې خبرې ته اشارت کوي چې متقیان په کومو څیزونو خاص کړل او دا تخصیص په ډېرې ناشنا طریقې سره وکړو څلور تاکیدات یې پکې وکړو یو دا چې بنا د کلام په اسم اشارې وکړه للتعلیل د دې دپاره چې هغه صفات د دې احکامو دپاره علت شي یو شو دویم دا چې دا اسم اشاره یې مکرره کړه دریم دا چې خبرې معرفه کړو چې المفلحون څلورم دا چې ضمیر فصل یې په منځ کې راوړو دې څلورو طریقو سره دا متقیانو دپاره چې څه خاص دي هغه یې موقت کړه تأمل سوچ وکړه کیف نبه سبحانه څنګه تنبیه ورکړه الله تعالی علی اختصاص المتقین چې متقیان خاص کړه بنیل ما په حاصلولو د هغه څه لا ینالو احد چې هیڅوک یې نشي حاصلولی نو اختصاص وکړه من وجوه شتا د مختلفو وجوهاتونه شتا جمع د شدید ته لکه مرضا چې جمع د مریض ده هغه وجوه شتا کم دي اوله وجه بناء الکلام علی اسم الاشاره کلام بنا که په اسم اشاره باندې للتعلیل د تعلیل دپاره دې دپاره چې د اسم اشاره کې صفاتو ته اشاره شي دا صفات د حکم دپاره علت شي مع الایجاز سره د اختصار نه اختصار پکې ذکر راغی که صفات او موصوف به ذکر کړي خبره ډېره اوږدې ده که نه دویم و تقریر اسم اشاره مکرره کړه
دریم دار و تعریف الخبر خبر معرفه کې چل مفلحون دی څلورم دا و توسیط الفصل درمیان کې فصل راوړو هم تاسې په دې پوه شئ نو الله تعالی تنبیه ورکړه په اختصاص د متقینو په دې څیزونو دا ولې لاظهار قدرهم چې د هغوی قدر خلکو ته ښکاره کړي والترغیب خلکو له ترغیب ورکړي په اقتفاء اثرهم چې د هغوی د قدمونو پسې شاته لاړ شي وقد تشبث به الوعیدیه وعیدیو نه مراد معتزله او خوارج دي وعیدیه ورته ولې وایي وعیدیه ورته ځکه وایي چې دوی په ګناه کبیره ډېر خفه کېږي وعیدیه ورته موږ پې هم خفه کېږو چې څوک ګناه کبیره وکړي یا موږ نه وشي تاسو پې خفه یې که نه خفه دوی پې ډېر خفه دي دوی وایي چې څوک ګناه کبیره وکړي نو د ایمان نه خارج خوارج وایي داخل په الکفر شو معتزله وایي داخل په الکفر نه نو دوی ډېر خفه دي که نه دې ته ښه سړیتوب کې اسراف وایي ښه سړیتوب کې اسراف کوي که نه ښه سړیتوب کې به اسراف نه کوو که دا موږ تاسو سره د امت غم شته که نشته او تبلیغانو سره هم دی خو چا سره ډېر دی هغوی سره د امت غم ډېر دی که موږ تاسو سره خو د امت غم هم دی او روټۍ هم خورو او هغوی سره د امت دومره غم دی چې چینوړی ډوډۍ هم نه خوري داسې ده که نه ده ډېر خفه دي که نه په امت چې ټول جنت ته لاړ شي خدای دې ټول جنت ته بوځي تاسو په دې خبرو پوهېږئ که نه هغه یې وایي ډېرې ښې خبرې کوي که چېرته په امریکا کې کافر مړ شي او دوزخ ته لاړ شي خدای به موږ نه تپوس کوي دا خو به ډېره ګرانه شي که نه چې موږ نه د هغه ځای تپوس کوي موږ خبره نه ده ور رسولې چا هلته نه وي ور وستلي چې دعوت ورکړي او تپوس رانه کوي نو دا به څنګه شي کوي که نه کوي نه کوي دا تکلیف به ما لا یطاق شه که نه شرع قاید کې دا مسله تاسو ویلې تکلیف لا یکلف الله نفسا الا وسعها خدا خو ډېر ښه خلک دي سر ورته خالي خوځوئ چې وایي چې داسې چل دی بس ورته صحیح ده دا فکر او دغه خو صحیح دی که نه دا سوچ خو صحیح دی که نه غم خو شته د امت که نه دا وعیدیه دا معتزله او خوارج دی څه وایي دوی وایي فاسقان یعنی هغه خلک چې ارتکاب له کبیرې کړی د اهل قبلهونه دوی به همیشه په عذاب کې ځکه خدای وایي اولئک هم المفلحون و اولئک دغه خلک چې ایمان بالغیب لري منځ کوي زکات ورکوي ایمان په کتب سابقه ولري آخرت باندې یقین لري هم دوی کامیاب دي نور کامیاب نشته نو چې مونږ څوک نه کوي هغه کامیاب نه دی او کامیاب دی ته وایي جنت ته به ځي نو چې مونږ څوک نه کوي جنت ته به نه ځي د هغې په طریقې استدلال باندې پوه شئ که نه شئ پوه ګورئ وقد تشبث به الوعیدیه او تشبث منګولې خښې کړي دي په دې باندې وعیدیه او په خلود د فساق من اهل القبله فی العذاب په عذاب کې ورد سره په بیزاوي رد کوي خلاصه د رد دا ده د المفلحون نه فلاح نه مراد فلاح کامل ده و اولئک دا کسان چې متصف په صفات خمسه وي هم دوی کامیاب دي په کامله کامیابی سره دوی ته فلاح کامل ثابته ده او چا کې چې دا څیزونه نه وي کامیاب دی خو مطلقي کامیاب دی کامله کامیابي پکې نشته که نه کامیاب دی اخره کې به جنت ته ځي نور خو به ورغورځېږي که نه ورد بأن المراد په مفلحون سره څوک دي الکاملون فی الفلاح هغه خلک چې کامل دي په فلاح کې ویلزمه عدم کمال الفلاح او دا مستلزم دی دی خبرې ته چې کمال فلاح نشته لمن د هغه چا دپاره لیس علی صفتهم چې د دوی پسې شان نه لا عدم الفلاح له راسن داسې نه ده چې بلکل ورته فلاح نشته د سر نه ورته فلاح د سره نشته چې څوک مرتکب د کبیرې هغه دپاره بلکل فلاح نشته داسې نه ده بلکې فلاح کامله ورته نشته فلاح کامله د دې خلکو پورې خاص ده چې چا کې دا صفتونه وي پې پوه شئ بس دی